السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو اوریدونکو قدرمن درونو، دا مونږ یو داسې ځای ته راغلي یو چې هغه ډېر یو عجیبه ځای دی او ماشاءالله الله رب العزت هغه له یو ښکلا ورکړې ده، یو ښایست یې ورکړی دی او هغه په خپل وطن پاکستان کې بیا اپر دیر نیاک دره اخري سوات چې کوم دی، د دې نه بیا اخوا علاقه چې کوم دی اخري بارډر دی، د دې نه بیا سوات شروع کېږي او دا په نیاک دره کې چې کوم دی اخري دې ته ویلی کېږي چوپالو. نو دا مې یو زبردست ایریا ده. دې علاقې له الله رب العزت یو ښکلا ورکړې ده، یو ښایست یې ورکړی دی. خو د دې ځای مسله چې ده نو صرف هغه د سهولیاتو نه لږ محرومه ده چې هغه د روډ ډېر مشکلات دي، په مشکله باندې دلته ګاډي راځي، هم د پیاده لاره چې ده هغه هم مشکله سوا وي. نو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی چې هغه دې علاقې ته توجه وکړي او دارنګې د علاقې له الله رب العزت ډېره ښکلا ورکړې، ښایست یې ورکړی دی. درنو لیدونکو، نو دا و زمونږ د علاقې ښکلا او ښایست چې یو ښایسته مناظر دی، یو ښایسته ځایونه دي. نو دې ځایونو له الله رب العزت ډېره ښکلا او دارنګې ښایست ورکړی دی. نو دلته موږ هسې چکري راوتي یو، دا خو زمونږ ځای د علاقه هم ده. نو موږ ویل زه راشئ د نورو ملګرو سره هم یو مختصر شانتې کلیپ جوړ کړو، مختصر شانتې ویډیو جوړه کړو، د ملګرو ته وښایو چې زمونږ علاقې له الله رب العزت ډېره ښکلا او ښایست یې ورکړی دی. نو دلته زمونږ سره یو درون یو قدرمند ورور ملګری دوست ولاړ دی، نو هغه نه به هم د دې ځای په هکله کې تپوس وکړو چې دې ځای په هکله کې هغه څه ویل غواړي. درنو لیدونکو، نو دلته موږ چکري راوتي یو، زموږ سره دلته خوږ او قدرمند ورور بل ولاړ دی مولانا نصرالله صاحب. نو د دې ځای د دې نه هم چې کوم دی هغه د دې ځای په هکله کې تپوس وکړو چې د دې ځای په هکله کې څه ویل غواړي، د دې ځای د ښایست په هکله کې هم چې کوم دی دا څه ویل غواړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده. الحمد لله ډېره ښکلې علاقه ده او په هر لحاظ سره، که د موسم په اعتبار سره وي، که د ښایست په اعتبار سره وي، که د اوبو په اعتبار سره وي، هر قسم نعمتونه، هر قسم ښایست او هر قسم ښکلا الله دې علاقې ته ورکړې ده. لیکن ټول نه لوی مشکلات چې کوم هغه د روډ په باره کې دي چې هغه جوړوم نه درنو لیدونکو، د دې نه چې کوم دی بره ایریا چې کومه ده هغه نه بیا با چې کوم دی سوات شروع کېږي، دا اخري چې کوم دی د اپر دیر د نیاک درې اخري چې کوم دی دا حدود دي، د دې نه بعد بیا چې کوم دی اخوا طرف ته بیا سوات شروع کېږي.